سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا مهال چې زه په کوم سړک موجود یم دا سړک چې کوم دی د اس پی اجاز خان شیرپور سره منسوب شوی دی. ګرانو کتونکو نن یو کال وړاندې په بادرې سره هغه شهید شو. په دغه درېیمه باندې چې موږ ریپورټینګ وکړو نو آرمي چیف صاحب هغه دپاره یو 50 لک روپو چک راولېږه او د هغه دپاره دا تمغه بادرې چې کومه ده اعلان وکړو چې بله ورځ به د صدر زرداري په لاس باندې د هغه خاندان ترلاسه کوي. په دغه روز باندې وزیر اعلی هم راغی او تاسو ته پته ده چې د دغه حکومت خو صرف د فیسبوک دغه د پورې اعلانونه دي، د دغه حکومت خو صرف ډوزې دي، د دغه حکومت خو صرف ډرامې دي. نو هغه اعلان وکړو چې دا سړک چې کوم دی دا به ډېر زر تر زره جوړېږي او دلته به د اس پي اجاز صاحب تصویر هم لګي، بورډ به هم لګي. کال پوره کېدو کې د خو مجال شته آرمي چیف صاحب خو خپله وعده پوره کړه خو د دې ځای لوکل وزیر اعلی چې کوم دی هغه خپله وعده هغه پوره نه کړه. نو په دې باندې به دې ځای خلکو سره خبرې اترې کوو. یاره دې مشکلات ډېر زیات موږ پر دې باندې ډېلي پټي ته ځو دې خوا کلي ولس هم دي خامخا خو لکه زیاتره کسان همداسې لیدلي دي چې هغه مریضان دي او هغوی ته دونه تکلیف دی چې چا یا شینګچې وس کېږي یا د ګاډي وس کېږي یا نه کېږي. هغوی چې راځي نو هغه الټا هغه بیماري نور هم زیاتی شي. که رکشه کې راځي نو رکشه کې د ګردو مرض دی اکثر زیاتره دا چې زنانه بیمارې وي چې هغې راځي نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. ګنډاپور صاحب په دې راغلی و او خپل هغه اعلان کړی خو تر اوسه پورې هغې باندې اړو کاروي شوې نه ده. نو دا د هغه د ناکامۍ یو انتها ده چې یاره هغه اعلان هم کړی د هغې باوجود خپله باندې اعلان کړو په دې روډ باندې په خپله تلي خو تر اوسه پر دې باندې اکشن نه دی اخیستی. کوم آرمي چیف صاحب چې اعلان وکړو هغه یې پوره کړه هغې ته به کوم نظر ګورو؟ نو هغې خو بالکل برابر هم هغې تغې هم برابر کړو خپله واده هم پوره کړه او هغې زما سره خیال دی د جرأت دغه هم کړی دی اعلان هم د هغې دپاره کړی دی. ستا یې دغه بالکل یې ستایو خو د ګنډاپور صاحب چې کوم دی هغه په خپله واده کې دغه شوي نه دي مکمل شوي نه دي. ښه ورور تاسو به څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره دا روډ چې کوم دی ډېر بې انتها خراب دی، ډېر کافي ټایم وشو. خلک یې د دې ملګري به کې د بیمارانو خبره وکړه. زما خپله خیر شاته فارمیسي هم ده خو خلک یې د ګاډو نه خلاص کړه که نه. دلته رکشو والا مزدوري ده بل څه ډېر بې انتها تکلیف دی. بس لکه حکومت ته دا خواست دی چې دا د زر تر زر وشي. خبر وي چې حکومت اعلان کړو اس پي اجاز صاحب نوم سردامه چې ګنډاپور صاحب راغی په خپله میلان وکړو. دې نه مخکې میلانات شوي موږ داسې ګپ شپ کارېدو که نه چې کله وزیر اعلی صاحب په خپله راغی نو موږ ډېر زیات مطمئن هم شو. موږ ویل لکه خامخا پاورفل دغه دی که نه موږ وبه شي خو د هغې باوجود هم دې باندې تر نن ساعته پورې څه عمل درآمد شروع شوی نه دی. دې روډ باندې تقریبا 50 کیلومتر فاصله ده. ډېر عوام پې پراته دي او دلته چې کله باران وشي خلکو ته کافي تکلیف وي. داسې سکول ته ماشومان ځي راځي ټوله تکلیف ټوله علاقې ته تکلیف دی. دلته اس پي اجاز صاحب زما کلاس پیلو هغه شهید شو او وزیر اعلی صاحب راغی باقاعده اعلان وکړو چې دا زما ذمهواري ده خو د دې د ام پي ایله پکار دي چې دا د هغې نوټس کې راولي چې وروره تا دلته اعلان کړی دی دا روډ جوړول غواړي. دا خو موږ هم ستاسو موږ هم د عوام یو موږ هم د عوام یو د حلقې سړی پات شوی دی د پي ټي آی نه سړی پات شوی دی. زمونږ هم یو طرف ته ګورې زمونږ ام پي ای دی پکار دا روډ دی ټول خلکو ته فایده ده. یا ستا کلاس پیلو اس پي اجاز صاحب که شهید آرمي چیف صاحب راغی خپله واده پوره کړه خو لکه دغه جمهوریت ټیکهداران چې کوم دي دغه بهادر له چې کوم دی نو تر اوسه څه وکړه؟ آرمي چیف افغانستان کردار ته زه سلوټ کوم، زه سلام کوم. زمونږ عزت دی، زمونږ فخر دی. هغې خو وکړل خپل کار یې وکړو. سلام ورته کوم زمونږ د علاقې طرف ته سلام ورته پیش کوم. خو اوس موږ ته د روډ غټه نور کارونه هم ډېر زیات دلته کارونه دي کول پکار دي خو دا روډ موږ ته ډېر غټه مسله ده. شهید په نوم دی دا شهید په نوم باندې د اجاز خان شهید په نوم باندې جوړول پکار دي چې دلته راشي وزیر اعلی صاحب باقاعده خپلې پیته وکړي تیار کړي. مشره روډ نه تکلیف شته؟ خو پوره تکلیف دی مارګره. دا خو وزیر اعلی راغلو دی اعلان یې څه شو نو ولا غیر نه دغه څه شو او بیا هم دا خلک آرمي پسې خبرې کوي. نن آرمي چیف صاحب چې کوم اعلان کړو آرمي پسې دعاګانې کو خدای دې نور هم بلندې کړي. دا کم مانځه کې سوال کوي چې خدای کم په دغه باندې پراته دي د دې قدمونه مضبوط کړي. دا زموږ ځوانان چې کوم شهیدان کېږي او کم پراته دي. آرمي زنده باد یار، آرمي زنده باد. همدغه خلک دغه نمونې هغه سلامتي کونسل اجلاس کې نه شریکېږي. آرمي زنده باد. زموږ بچي دي، زموږ وروڼه دي. زموږ د ملک دفاع کې که د آرمي نه وی دا به د ناوختي د دهشتګردو قبضه کړی
والله که دې پر روټۍ هم پته نه خوړلې وې آرمي زنده‌بادیان ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو ایس پي جاس کیډټ په خپل قابلیت سره ایس پي شو دا بادره مړانه چې کومه ده هغه یې وکړله په هغې کې شهید شو دا نن چې موږ کومه خبره کوو په درېیمه باندې آرمي چیف صاحب 50 لاک چیک هم وروړو هغه خپلې وعدې پوره کړې بله به صدر زرداري چې کوم دی هغه له تمغه شجاعت بادره ورکوي د هغې خاندان له